خجی دا دے آیت نمبر 130 سورت الاعراف اور سپارہ نامہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ يَقِنًا أَخَذْنَا وَنِوَلْ مُنْغَا آلَ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنِيان بِالسِّنِينَ پَقَحَتْ سالی وَنَقْصٍ او پَکَمِی مِنَ الثَّمَرَاتِ د پیداوار لعلهم د دې دپاره یذکرون چې نصیحت قبول کی. فاذا نو کله چې جاءت راغوهم دوی ته الحسنة خوشحالي قالو نو ویل به لنا دا زمونږ دي هذه دا یعنی دا زمونږ په تدبیر باندې دا خوشحالي راله. وان تصبهم او که وبرسېد دوی ته سیئة سبدحالي یطیروا بیا به طیران کو بیا به بدپالینې ولا یطیروا بیا به بدپالنې و بموسی د موسی علیه السلام په راتګ ومن او د هغې چا په وجه معه چې د موسی علیه السلام سره الا خبردار انما بېشکه طائرهم د دوی هغه طائر د دوی هغه پالونه عند الله د الله سره دي ولكن خو اکثرهم اکثریت د دوی لا یعلمون پوهیږي نه یعنې د دوی پالونه دا بدپالي نه ده بلکې دا د الله د طرف نه تقدیر دی. انما طائرهم بېشکه بدپالي د دوی یعنې تقدیر د دوی عند الله د الله د طرف نه دی ولكن خو اکثرهم اکثریت د دوی لا یعلمون پوهیږي نه. وقالو وایي دوی مهما کلم چې تأتنا راوړی ته مونږ ته به راوړې ته مونږ ته مهما کلم چې تأتنا ته راوړې مونږ ته به هغه من آیت څه معجزه لتسحرنا د دې لپاره چې ته مسحور کړې مونږ بها په هغې د دې لپاره چې ته جادو وکړې د هغې په ذریعه په مونږه نو فما نحنو نه یو مونږه لکه ستا په دې خبره بمؤمنین یقین کوونکي فرعونیان وې. فارسلنا الله وایي مونږ راولېږل علیهم په دوی باندې طوفان یو سزا مو له دا ورکړه چې طوفانونه هم پرې راوستل والجراده بل سزا مو له دا ورکړه چې ملخانه مو له په فصل مسلط کړه والقمل سپږی مو له مسلط کړې په کندوانو باندې والضفادع چندخانه مو له ډېر کړه په تلو راتلو کې تکلیف شو والدماینه مو له عذاب هم پرې د اینه راوستو یعنې هر څه کې به ورته اینه جوړېده هر څه به یې څخه کېده. آیاتین دا نښې وې مفصلاتن بېلې بېلې جدا جدا پس دکبرو خو دوی بیا هم ځان غټ وګڼو وکانو شو قوما قوم مجرمان. ولما کله چې واقع شو علیهم په دوی باندې الرجز عذاب د الله نو قالو دوی بیا وی یا موسی ای موسی علیه السلام ادعو دعا وغواړه لنا زموږ دپاره بما د هغې وعدې په وجه عاهده چې هغې الله وعده کړې ده عندک ستا سره د مدد لئن که چېرته کشفت ته لرې کړو عنا زموږ نه الرجز دا عذاب لنؤمننا موږ به ایمان راوړو لکه ستا په دې خبره ولنرسلنا موږ به پرېږدو معک ستا سره بني اسرائیل دا قید شوي بني اسرائیل یعنې کشمیریان. فلما کلم چې کشفنا موږ لرې کړو عنهم د دوی نه الرجز عذاب الی اجل د هغه ټیم هم چې دوی بالغوه رسېدونکي وو هغې ته دا عذابونه هم ترې وخت په وخت به هم پرې راوستو بیا به هم ترې لرې کړه د دې دپاره چې هغه په سین باندې لاو کېدل د دې تقدیر و چې هغې ته وخت ورسېږي. اذا نو بیا ناڅاپه هم دوی ینکسون وعدې ماتولې فانتقمنا الله وایي موږ انتقام واخیستو بدل مو واخیستو منهم د دوی نه فاغرقناهم نو ډوب مو کړل په الیم په دریاب کې بانهم ځکه چې دوی کذبو دروغجن یې ګڼلي بآیاتنا آیتونه زموږه وکانو او دوی عنها د هغې نه غافلین غافل. او اورثنا او په میراث کې مو ورکړو القوم قوم الذین هغې قوم ته کانو چې وو یستضعفون چې کمزوري به ګڼل کېدل مشارق الارض د ځمکې د مشرق طرف ته والمغاربها او د ځمکې مغرب طرف ته یعنې هغه بني اسرائیل چې هغه د فرعون په نسبانه ډېر بېکاره خلک وو هغه خلک هم د مشرق او د مغرب مالکان کړه
بارکنا منګه بر التي هغه مشرق او مغرب د ځمکې بارکنا چې موږ برکت اچېلو فیها په هغې کې نشان بهترینه ځمکه وتمت او پوره شوه کلمت ربک هغه کلمه او حکم د رب ستا الحسنا هغه بهترین علی بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې بما صبرو د صبر په وجه ودمرنا هلاکم کړه ما هغه څه کانه چې و یصنعو کول به فرعون و قومه د هغه قوم وما وغه کانو چې دوی به یعرشون جوړول په چتونه به یې اچول حرس به یې جوړاوه